د مسلم شریف یو لوی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپه زه د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود دی چرته چې د مکی قاضي ناست دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل را ورسرا براق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي د اس په غوندې بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شی و چې د قچر نه لږ وړوکی او د خره نه لږ غټ داسې یو شی و چې هغه زما د سورلۍ دپاره جبریل امین راوستی داغه رفتار به داسې و چې یو قدم به داسې پرې وتو لکه دې ځای نه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاري یو قدم به داسې څه زمانه مخکې خلقو ته دا اشتباه وه چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دی که نه دی اوس که د دې خلقو دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په یوه نیمه غنټه کې وي او 100 کسه پکې سواري نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په یو غنټه کې وي او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑه میل د سترګو پرب کې نه وي اوس قدام عقلی چې فرض کړه چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خره تړلی لاندې تنه د بنی آدمی او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلی اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاجم ما ته قرآن ښودلی ما ته یې ښودلی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الله وی چې خره در سره په باز شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصه نو قرآن کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوت عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ چې دی راویښ که نو بوی تلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړه بیا یې ولا شق صدر وکړو شق صدر شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته بیا یې ولا سینه وګڼله دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې
الته اپریشن شو الته بیا اسمان ته څنګه بوته دا ګران کار که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو په ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړي تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي عزیزانو سردار کونین باندې اودس او راوستو په بورا کې سور چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیل علما لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزلې کولو ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي نو لیل لفظ چې دی دا ټولې شپې ته شامل دې نه دا معلومیږي چې ټوله شپه یې مزل کولو روان علما وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا په شپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زرونو یا دوه پیخونو وغیره دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رب کې اوس چې بیت المقدس ته د ورسې دا به تاسو له پیښور د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاوېدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانۍ بازار شاته پیښور ښار په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاته منځ بهر تقدیر عرض دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي معراج ته که تاسو خیال وکړئ معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته ختو ته وایي نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته ختو علماء وایي چې د سترګو د رب خبره آسمان ته چې رسي عزیزانو اسمان ته 3 کروڑ میله مزل 3 کروڑ میله دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړند دی دغه ستوري بیا
دا اسمان لاندې دا سره جوړل فائدہ تشوا فائدہ قرآن په خپل ویلي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله وی د دنیا اسمان چې ده ما خسته کړی ده پستورو دا زینت دا اسمان وجعلناها رجوما للشياطين او بیا می دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیوي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکي دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک جبريل عليه السلام ورته وي انا جبريل ومن معك در سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړی استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ وی چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو نکته اوري نور بیان به بیا مخې جمعې ته عرض کوم علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېږي نو دا دومره لوی سفر په کې څه ضرورت فرمایي چې دلته تکلیف غرض نو دلته راز داو چې د اسمانونو کې عربها او کربها او قدمها بلکی چې د کله نه پیدا دي ایسمه کې تنګي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدای دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدای دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ یې وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکین د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي اچا نه نشي د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالک نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول الله د یوسف خو خالد مخستواله د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے بے منلو پرکار بے کولو آنچ خوبان همدارند تو تنها داری پټول ما شکو کی چې څومره خاصیت ندی یا رسول الله خاصیت یا واز بل بزرگ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکړي جبرائیل وی جبرائیل یو ورځ رسول الله تکته او ورته وی چې آفاقها گردید آفاقها گردید مہر بتان ورزید بسیار خوبان دید لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ
د دنیا محبوبان او معشوقې مې وکتې، لیکن ته پکې لا څه بل شي. بیا دا تپوس د بیبي عائشې نه وکړي، د څوارلسمې سپوږمۍ د سردار کونین په کټ کې پروت دی. بیبي عائشہ فرمائی والله العظیم ما بکل سپوږمۍ ته کتل، کله به مې چهره انور د جناب رسول الله ته کتل، چې د چهره ته به مې وکتل نو سپوږمۍ براته ته تښکارېدله. دا شان نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکړ چې اسمانونو ته راځي. دغه ځای نه بیا پورته یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي. علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شي. بعض علماء متاخرین وایي چې زینه داسې یو سورلی وه لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفټونه وګورئ. باقی د زینې اصل حقیقت څه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې آسمانونو ته تک چې ده آپ زینہ کے شوے دے او زینت سے شیو پدے خدای پوئے دے چې دا څنګه سورلی وا. عزیزانو بیا یو شپوا او پشپا کې بیا د سترګو د رب خبره وا. نو د سترګو پر رب کې د اسمان اول دروازے تا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا دروازہ لري شوار ملائکی ټول په استقبال کې ولاړی دي. اول اسمان پار شو، دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. عزیزانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینه باندې سورېدل او اسمانونو تتلل. دا غوښته چاو اسمان خدای زینه را لګلې چاو خدای. یو سړی ماته ویا کالجی الګ ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا براق یا دا زینه دا جاز نو د دې جاز پایلټ سو جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت تیرا جمعہ ما دلتا خبر پریخوا چی جہنم تے بوت او پدا سیر کے جبریل ورسراو جنت تے بوت دا جنت تے ہو گورا. علماء لکی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره خبره خو پزمکه هم کې دی نو الله اسمانونو ته ولې بوتله او دومره لوی تکلیف یې ولا ورکړ. نو د هغې جوابونه ډېر
یو جواب دام چې د الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړي بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړي استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ور نو اے پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ور کړي دی نو وی ګوره بخې کچې امت له خوخم دی تاسو خیال نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو امت د پاره شوي دي چې دا د فهم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چنه وته فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې می لګي غټي د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمره یو کمره به د یو ملغلره نه جوړ او دا هغه کمرې پلنواله بش پېته میله د یوې ملغلرې کمره او داغه پلنواله چې ده هغه بش پېته میله او چتواله پرېده چا بچو دا به یو کمره بیا د دالانونو سپنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو داغه اغا سیمٹ چکم آگے کے لگی گری علماء لکھی چھے آگا بدا سے سیمٹ او خاورم چھے آگے کے لگی گری چھے ستا زندگی پکی با بس ذکر چاگے نرستو مرگ بیاشتا نہ کنا چھے تب پکی نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستری چې کمی دي هغه نه به د مشکو د عنبر او خوشبویان نه دا باندې چې نن خوشبوئی ولګاو سبای بوی لار یا سپری مره پزانو کا او سبای او سپری راوتی دي صاحب په 300 روپے 400 روپے یو سپری دا نو عزیزانو زما عرض داو عزیزانو کا تاسو خیالو کئی نو دا دور چو ډیر سخت دور دا ابو جہل لویا سرداری و په مکه کې دا لوی سردار و دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي په دغه زمانہ کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا توحید آواز کر کتا سو خیالو کئی دا توحید چغی منگا وہو او دام وایو چی منگا حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغون دے مطالعہ کر چیو ظلمت مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل ہم عزیزان تربوران
قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدوا ربکم الله یو ګڼئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته همغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځول دا دغه ده عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و جبریل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرة المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق بھی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق بھی موڑ کے
जलवा देखा नूर दा अगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया दाजेलत पगौर वावरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अकबर उलमा आई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यौ गस फासिला व द कुर्ब यौ गस और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वाले शुचे दा हाल ब दुनिया के चाहता न वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पट भी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खींची गया अर्ज दाओ चिपदीदार मुशर्रफ शो हो इजाजत दहल वैलो न कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई च दे तराजिम बाज दादी च दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज उलमा वाई च ना काब कौसैन और अदना च राजी कुरान की नो कौसैन च दे आगा कतासु दली दली भी लिंदा लिंदे दा से लरगे यो गैल गरा कुकड़े और पदे मंस के चिकमतारी अल्लाह फरमाई च जमा और जमा द महबूब प मंस के दुमरा फासिला वाला कद लिंदे प मंस के च तुमरा तार न आगा तार या गजबी या सवा गजबी नो बाद उलमा वही च काब कौसैन दलता अगा कुर्ब मुराद दे च द मेराज पशपा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह सरश उस कथा सो ख्याल कई द अल्लाह दागद महबूब प मंस की छिकम राज नियाज नु द इश्क राज नियाज च दे अगा आम खल्क तख पता न च मलैको तम पता नहीं यो बुजुर्गोई मियाँ ने आशिक व माशूक रमजेस्त किरामुन कातिबीन रा हम खबर नहीं द आशिक और द माशूके मंस की उदा से रमज भी च दे किरामुन कातिबीन मलैको तम पता नहीं चिदा नो अगर राज नियाज चे
کم دا اللہ او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغي یا الله په دې او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ پیش کئی ورتا او دا اللہ د شان مناسب پیش کئی. دین ام لک سبق والی چې ار سړی سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. توفه او ډالۍ یا اللہ ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه ډېر نه. توفه او ډالۍ وایي او د هغه د شان مناسب وایي. یا الله ما توفه تاله چې راوړې ده. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تحیہ میں راوڑے دا للہ خدای لرا د سشی الصلوات والطیبات د منزلو او استاد پاکای بیانو. خدای ما توفا دا راوڑے دا چې زب استا منزلو کوم او استا پاکی به بیانو. سمره اوچته توفه ده. دا الله د شان مناسب توفه او ډالۍ ده. جواب السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله وما خود سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر ملګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ په ما خود سلام وی خو ستا بندگانو کې چې کوم نیکان دي په هغوی دې سلام وی. تاسو خیال را عزیزانو مخکې نور باز شروع شو. چې نور باز شروع شو منځونه به 50 منځونه به روزې به حج به زکات به دا به قانون به. علماء وایي چې دا باز ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه. نو په یوه شپه کې آسمانونو ته تلل. په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول. په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول. دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي م لا تر اوسه ولاړه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی.
نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علماء وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې را دنیا شروع شو نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاک دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملائکې پوهېدې چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطل چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي التا وخت کو کائنات ولاړو وخت تیرېدل نو کنجی به ادریدل څنګه. تاسو خیال راغلی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به فرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغسې به یې کوي. تاسو خیال راغلی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه ولې وخت نه تیرېده. یخوالی خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي. تاسو خیال راغلی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ چې شپې او ورځې هم د خدای وي د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږدی نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې. اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي. دا الله نه سوا دا علم بل چا ولاړ دی د ټول خدایي نظام معطل دی. جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ. ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی. بس ختم شو باز ختم شو حضور واپس شو. چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوې صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نه کړي کم بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر لس کم بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه زه 15 په 50 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې اوس نور مالا حیا راځي ورکه رااله چې
د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچو چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو په لس به ورکو کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکو دا خدشه دې مړنه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي بیګا څه شوي دي او ساره ویند سره پندوکه په سر دی او داغه شپار کور ته چلاړو دروازه او ټکولا سره راوت په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شي وداستاوین زوال سودا پس دلی گلی و دین وقت دیر تیر سبین نیولی دا بیمارم دا نو جڑلی چی کول تلار شم دا کور مالک بمیون وحی نو یو خوی دا پندو کند شروڑے داور سر ماروڑو دویم کدی لدی سزا پنیت کی آ سزا مال را کا خوچ دی تسول آئے آ یہودی دا جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت اوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سردار کونین ورتوی دا خدای بندہ زه خودی لنوم راغلی چې تا مسلمان کم د دې وینځ خدمت می کول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نن اشتیا شوه ما دا نه منله چې ته پیغمبر یې په تورات کې دا لیکلي وو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي په کومه شپه خدای سره ملاقات وشي دا اللہ پا دیدار باندے مشرف شی پاغا سہر بلا کورتا نیت لے او دیو کافر دوین دی شپارس بکوی